بسم الله الرحمن الرحیم د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږه اتم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه ته دې خبرې ذکر کوو چې مونږ به د فعل مضارع نه نفي جحد بلم فعل امر او فعل نهي دا څنګه جوړو. تدینا په مخ کې قانون کې دا خبره مونږه په تفصیل سره او په وضاحت سره ذکر کړی و چې د فعل مضارع څوارلس صیغې دي او بیا مونږه دغه څوارلس صیغې د اسانۍ دپاره په 3 باندې تقسیم کړی وي. د هغې حاصل او خلاصه دا وه چې به فعل مضارع په ګردان کې 15 هغه صیغې دي چې په هغې کې ضمیر پټ وي او 2 صیغې هغه دي چې په هغې کې نون اعرابي ده او 2 صیغې هغه دي چې د هغې په اخر کې نون د جمع مؤنث دی او دغه 2 صیغې دا مبني دي. او بیا مونږه دا خبره هم ذکر کړې وه چې لن کله په دغې صیغو باندې داخل شي نو دغې 15 صیغو اخر لا نصب ورکوي او د 2 صیغو نه نون اعرابي غورځوي او په 2 صیغو کې عمل نه کوي. نن چې مونږه دا کوم بحث وایو نفي جحد بلم یا د فعل امر یا د فعل نهي نو دا الفاظ او دا حروف دا هم د لن سره په دې 2 قسمه صیغو کې د هغې سره متفق دي. یعنی څنګه چې لن په 2 صیغو کې عمل نه کوي د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر په صیغه کې نو دغسې دا کم حروف جوازم دي خوا که هغه لم دی کلام امر دی او کلای نهی ده یا ان شرطیه او یا داسې نور اسماء شرطیه دي نو دا هم په دغه 2 صیغو کې عمل نه کوي ځکه چې دغه 2 صیغې مبني دي د هغې اخر دا په خپل حالت باندې. او څنګه چې لن د 2 صیغو نه نون اعرابي هغه غورځوله نو دغسې دا حروف د کومو ذکر چې مونږه مخکې وکړو نو دا هم د دغې 2 صیغو نه نون اعرابي دا غورځوي. البته تفصیل او اختلاف د لن او د نورو حروفو په منځ کې دا په هغې 15 صیغو په آخر کې دی چې د هغې په باره کې مونږه دا خبره ذکر کړې وه چې دا هغه 15 صیغې دي چې د دې په دې کې ضمیر پټ وي او دویم تعبیر یې مونږه دا کړی و چې عام طور باندې د دې په آخر کې پیش وي. نو د دې حروفو عمل د لن نه په دې 15 صیغو کې مختلف دی. لن خو به هغه 15 صیغو له نصب ورکاو لیکن د دې حروفو په دغې صیغو کې عمل دا مختلف دی د لن نه. د اسانۍ دپاره دا 15 صیغې دا به مونږه په 3 حالاتو باندې تقسیم کو. په بعض ټیم کې د دې صیغو په آخر کې پیش وي. یو حالت د دې صیغو دا دی چې د دې په آخر کې به پیش وي. دویم صورت دا دی چې د دې 15 صیغو په آخر کې به حرف علت وي یعنی یا به په آخر کې و وي یا به الف وي او یا به یا وي. دریم صورت د دې 15 صیغو دا دی چې د دې آخر دا به مشدد وي یعنی شد به وي او د دې 3 وړو صورتونو حکم دا د یو بل نه مختلف دی. کله چې دا حروف یعنی لم او د امر کوم لام دی یا لام امر یا لای نهی او داسې ان شرطیه او د دې په دې سره چې کم نور حروف دي او هغه مضارع له جزم ورکوي نو کله چې دا حروف په دې 15 صیغو باندې داخل شي او د دې په دې آخر کې پیش وي نو دا 15 حروف دغه حروف دې 15 صیغو له جزم ورکوي.
لکه مونږ به مثالونه عرض کو لکه یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو د دې پنځو صيغو په اخر کې پیش دی نو چې لم په دې باندې داخل شو یا په لام امر داخل شو یا په لای نه داخل شو نو د دې پنځو صيغو په اخر کې کوم پیش دی نو دا پیش دا به په جزم سره بدلیږي نو موږ به بیا داسې وایو لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب یا لام امر که به موږ داخلو لیضرب لتضرب اضرب او لاضرب لنضرب یا لاینه په مونږه داخلو لا یضرب لا تضرب لا تضرب لا اضرب لا نضرب خوا که معلوم وي او که مجهول وي په دواړو صورتونو کې به دغه پیش د په جزم سره بدلی دا خو ته دې پنځو صيغو یو حالت شو دویم حالت مونږه ته دې پنځو صيغو دا ووایو چې ته دې په آخر کې پیش نه وي بلکې ته دې په آخر کې حرف علت وي یعنی ته دې په آخر کې واو وي یا الف وی یا وی نو کله چې دا حروف جوازم په دې پنځو صيغو باندې داخل شي نو ته دې په دې آخر کې چې کوم حرف علت دی نو دغه حرف علت دا به غورځي لکه د هغې مثالونه دا دي موږ سره د مضارع دا پنځه صيغې راځي د ناقص نه یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو ته دې پنځو صيغو په آخر کې حرف علت واو راغلی اوس په دې باندې مونږ لم داخلو نو ته دې نه به دا وو دا غورځئ نو موږ سره به جوړ شي لم یدعو لم تدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو یا په مونږ لام امر داخلو لاینه په داخلو نو دا ټول به ته دې د آخر نه دا وو کم حرف علت دی دا به غورځئ او خوا که د دې پنځو صيغو په آخر کې یا راغلی وي نو یا به م غورځئ لکه موږ سره ګردان دی د یرمی یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی نو په دې باندې موږ لم داخلو نو دا یا به تې غورځئ نو موږ سره به جوړ شي لم یرمی لم ترمی لم ترمی لم ارمی لم نرمی یا په موږ لام امر داخل کو بیا به مې دقه شانتې ګردان وي صرف په شروع کې به موږ لام امر ولګو او کچری ته دې په پنځو صيغو کې د حروف علت نه الف راغلی وي نو هغه الف به هم دا غورځېږي لکه موږ سره ګردان دی یخشا تخشا تخشا اخشا نخشا په دې باندې موږ لام امر داخلو یا په لم داخلو نو موږ به وایو لم یخشا لم تخشا لم تخشا لم اخشا لم نخشا او دغه عمل دا لام امر هم کوي او لای نه هم کوي نو دا د دې پنځو صيغو دویم حالت شو دریم حالت مونږه ته دې پنځو صيغو دا ذکر کو چې ته دې په آخر کې شد وي یعنی ته دې د لام کلمې په مقابله کې شد وي او دا صورت د مضاف ثلاثي کم ګردانونه دي نو په هغې صورت کې د هغې په ګردانونو کې دا صورت دا مونږ ته په مخه باندې راځي نو چې کله د لام کلمې په مقابله کې شد وي نو بیا به دا د دو حالونه خالی نه وي کچرې ته دغې مضارع د کومې چې لام کلمه مشدده ده نو ته دې د عین کلمه دا به یا مضمومه وي دا یو صورت دی او دویم صورت دا دی چې دغه ته دې د عین کلمه به مفتوحه وي یا به مکسوره وي نو که ته دې د عین کلمه مضمومه وه نو بیا به مونږه په آخر کې څلور وجې دا جایز دي د دې په آخر کې فتحم ته ویلی شي کسرم ویلی شي ضمم ویلی شي او فک ادغام یعنی بغیر د ادغام نه هم پرېښودی شي لکه مونږ مثال ذکر کوو مد یمدو نو اوس وګورئ یمدو دا فعل مضارع ده او ته دې د لام کلمې په مقابله کې یعنی په آخر کې شد راغلی دی او دا یمدو د عین کلمې په مقابله کې عین کلمه مضموم ده یعنی یمدو اصل لی یمدودو بروزن یفعلو عین کلمه مضموم ده نو چې عین کلمه مضموم ده او کله په دې صيغو باندې په دغې پنځو صيغو باندې لم داخل شي
لام امر داخل شي، لای نهی داخل شي، یا نور حروف جوازم داخل شي، نو په دې پنځو صيغو کې به مونږه څلور وجې په دې کې جایز دي چې کله عین کلمه مضموم وي. نو مونږ به داسې وایو چې په یمدو باندې مونږ لم داخل کو، نو لم یمد، لم یمد، لم یمد، لم یمدد، لم تمد، لم تمد، لم تمد، لم تمدد. او داسې مونږه په واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او جمع متکلم په دې پنځه وړو صيغو کې دا څلور وجې جایز دي، خوا که معلوم وي او خوا که مجهول وي. او کچری د دې پنځو صيغو د عین کلمه دا مفتوح وي یا مکسور وي، نو بیا پکې درې وجې جایز دي، فتحه، کسره او بغیر ادغام، یعنی فک ادغام. په دې صورت کې به پې مونږه ضمه نه وایو. او د هغې مثال مونږ سره دی یفرو. نو یفرو د دې لام کلمه مشدده ده، او یفرو دا په اصل کې دی یفررو. نو د عین کلمې په مقابله کې کسره راغله، نو اوس که په دې باندې مونږه حروف جوازم داخلو نو په دې کې به درې وجې جایز دي. نو لم یفر، لم یفری، لم یفرر، داسې مونږ نشو ویلی چې لم یفرو، ځکه چې عین کلمه هغه مضموم نه ده بلکې مکسوره ده. او که عین کلمه مفتوحه وي نو بیا هم پکې درې وجې جایز دي، دغه څلورمه وجه پکې جایز نه ده. او داسې صورت مونږ واحد مؤنث غایب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، د دې پنځه وړو صيغو حکم دا یو شانتی دی. البته د نفي، جحد، بلم او د امر او د نهي په گردان کې فرق دا دی چې تدې کومه ابتدا ده، نو په نفي، جحد، بلم کې تدې په شروع کې لم وي، او په فعل نهي کې تدې په شروع کې لای نهي راغلی وي. او کوم د امر گردان دی نو په امر کې کم معلوم دی، فعل امر معلوم کومې صيغې دي، نو په هغې کې د غایب کوم شپږ صيغې دي، نو د هغې په شروع کې لام امر راځي او لام امر مکسور وي. شپږ د غایبو صيغو کې او دوه د متکلم صيغې دي، د هغې په شروع کې لام امر راځي. او کوم د حاضر شپږ صيغې دي نو د هغې په شروع کې لام امر نه راځي، او انشاءالله د هغې کوم تفصیل دی او کومه طریقه ده نو هغه به مونږه د امر حاضر معلوم کوم قانون دی په هغې کې په تفصیل سره ذکر کوو. او کوم امر مجهول دی یعنی مجهول صيغې دي نو د هغې په دا کومې حاضر صيغې دي په هغې کې هم بیا لام امر راځي، یعنی د مجهول چې 14 واړه صيغې دي د هغې په ابتدا کې لام امر دا راځي، بیا په هغې کې د امر حاضر کوم قانون دی هغه نه جاری کیږي. نو موږ سره دا خبره معلومه شوه چې د نفي، جحد، بلم، د فعل امر او کم فعل نهي ده، نو تدې درې واړه قسمه گردانونو کم آخر دی نو دا یو شانتی دی. او د لن او یا کم نور حروف ناسبه دي دا غي او د حروف جوازم دا غي په خپل منځ کې مناسبت دا شو چې لن دا دو صيغې په دو صيغو کې عمل نه کوي او د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي، نو په دې عمل کې تدې سره حروف جوازم هغه مشترک دي او موافق دي. البته په دغه پنځو صيغو کې د لن او د حروف جوازم عمل هغه مختلف دی. لن ولا نصب ورکي او حروف جوازم داغه په باره کې بیا مونږه تفصیل وایو چې داغه درې حالتونه شو. یو قسمه هغه حالت دی که د دې صيغو په آخر کې پیش وي نو دا حروف جوازم ولا جزم ورکي، او کچری پیش نه وي بلکې حرف علت وي نو دا حروف جوازم ته دغه حرف علت دا غورځي، او کچری نه پیش وي او نه جزم وي بلکې ته دې لام کلمه دا مشدد وي نو مونږ بیا ویل چې بیا هغه په دوه قسمه باندې ده. که د دې عین کلمه مضموم وي نو بیا په دې کې 4 وجې جایز دي، او کچری
عین کلمه تدې مضموم نه وي بلکې مفتوح وي یا مکسور وي نو بیا په دې کې درې وجې جایز دي نو دا تدې قانون حاصل او خلاصه شوه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.